نو تصوف او طریقت د دې وخت د ټولو لوی اهم ضرورت دی. د دعوت او تبلیغ مشران ټول د کوس فرمایو مدو په خوانه فرمایل چې خامخا په خپل علاقو کې د خپل علماء حق سره تعلق پیدا کوي او غي سره بیعتونه کوي. او څومره چې زمونږ د دارالعلوم دیوبند فیض خور شوی دی هغه د هغه چانه الله خور کړی دی چې هغه د علم سره سره الله تعالی د معرفت او د تزکیه نفس او د تصوف په میدان کې هم الله تعالی د هغه نه کار اخیستی دی او د چا شیخ سره تعلق دی نو الله تعالی د هغه نه د علماء دیوبند د مسلک کار اخیستی دی. په دې علاقه باندې وګورئ د شیرګل محتمم صاحب رحمت الله علیه ته، مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه ته، د شامون سور بزرګانو حضرات شیخین او نورو بزرګانو ته د هر یو د چا لوی سړي سره تعلق هغه پاتې شوی دی، د چا سره نسبت پاتې شوی دی. او دا یو ځان له ډېره ښکلې دنیا ده. الله اکبر. دریغ میخانه تنها نمستم، دری میخانه تنها نمستم، جنید و شبلی و عطار و همس. په دې میخانه د تصوف کې یوازې زه نه یم چې داسې په مینه محبت باندې مست شم. جنید پکې هم ډېر مست و، شبلي پکې هم ډېر مست و، عطار هم د دې کې د ذکر مستی کړي دي. معلومه شوه دې کې الله رب العزت د ډېرو لویو لویو خلکو نه کار اخیستلی. الله دې زمونږ او ستاسو په دغه میدان کې او په دغه تصوف کې او په تزکیه نفس کې زندگی نصیب کړي. د دغې سره یو کلک تعلق دی الله زمونږ او ستاسو نصیب کړي، بغیر د دې نه کېږي. حضرت تانوی اشرف علی تانوی رحمت الله علیه حکیم الامت ته، حکیم الامت ته او په حق او په سچ حکیم الامت ته. د خپل ژوند او د خپل عمر په هر یو لحظه کې ترې الله تعالی د دین څه خدمت او کار اخیستلی. په ردو شپو باندې چې تقسیم شي نو د کتابونو تعداد او د هغې لیکل هغه د ژوند نوم سیوا رضی الله ترې دومره لوی کار اخیستلی. نو یو ورځ تقریر کولو او مواعظ د حضرت حکیم الامت دا مشهور هم دی. نو تقریر کولو نو په تقریر کې یو وکیل په فارسی پوهېدو او فارسی په خوا عامه ویل شوه. نو هغه د حضرت تانوی رحمت الله علیه نه ډېر متاثره شو. نو د مجمع په مینځ کې پاڅېدو وی تو مکمل از کمالی کیستی، تو منور از جمالی کیستی. دا راته ووایه دا ته د چا په کمال باندې مکمل یې او ته د چا په جمال باندې دومره ښایسته یې او ښکلی. دا ته چې دومره کامل علم لري دا د چا برکت دی، او دا ته چې دومره د جمال خاوند دی دا د چا برکت دی. نو حضرت تانوی رحمت الله علیه ورته په ځای د دې چې د ټولو استادانو پیرست ورته راغوستی و، صرف د خپل شیخ نوم یې ورته واغوست، صرف او صرف د خپل شیخ نوم یې ورته واغوست. څوک به وایي چې حدیث او قرآن او حدیث د علماو نه ویلي او نوم یې ورته د خپل شیخ واغوسته. یقین وکئ صوفیاو دا مقوله ده، وایي که یو سړی په خپل ځان باندې ښه ډېره مطالعه وکړي او ښه تحقیق وکړي او غټې فتاوي ولیکي، دا وایي د دې خپل کمال نه ګڼي که د چا په لاسو کې لاس ایښی دا د هغه برکت وګڼي. نو حضرت تانوی رحمت الله علیه ورته دا ونه وي چې زه د مولانا یعقوب نانوتي، د حضرت شیخ الهند، د انور شاه کشمیري او د داسې نورو بزرګانو نومونه یې ورته اخیستل، بلکې نومونه یې چې ورته واخیستل د دارالعلوم دیوبند استادانو علاوه د نورو بزرګانو یې ورته وانخیستل. ورته یې ووایي هغه وکیل ته د حضرت تانوی رحمت الله علیه جواب دا دی چې من مکمل از کمال حاجیم، من منور از جمال حاجیم. زه د حاجی امداد الله مهاجر مکی په کمال باندې مکمل یم او د هغه په جمال باندې ښکلی یم چې د هغه په لاسو کې مې لاس کېښودل نو ماله الله تعالی دا مرتبه راکړه، د تقریر مرتبه او صلاحیت الله تعالی راکړو، سلیقه راته الله تعالی وښوده. څه چې دي هغه د دې بزرګانو سره. تاسو د دارالعلوم دیوبند تاریخ ویلی دی او دې درته صرف د دوهرای په لحاظ باندې صرف په یو خبره جمله کې بیانوم. دارالعلوم دیوبند باره کې راځي مفتی شفیع مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع رحمت الله علیه، د هغو صاحبزاده حضرت مولانا محمد رفیع مفتی محمد رفیع رحمت الله علیه بیگا وفات شو، الله دې غریق الرحمت کی. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمت الله علیه فرمایي چې د دارالعلوم دیوبند او زما د والد سے مولانا محمد یاسین سے سن تاسیس د دارالعلوم دیوبند او سن پیدایش زما د پلار دا یو کال دی. او بیا مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلی دی
چې زما والد محترم به دا فرمایل او په خپل هم لیدلی دي چې د دارالعلوم دیوبند کله بنیاد کېښودی شو نو د هغې په جامع مسجد په بهرني دیوال باندې حضرت رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه چې بلا مبالغه فقیه النفس او بلا مبالغه هغه ابو حنیفه یې وقتو هغه یې وفرمایل چې په دغه ځای باندې لیکلو کوي او لیکل یې دا وکړل چې دري مدرسه خانقاه بودم په دې مدرسه کې ما خانقاه ولیده. اوس بعضې خلکو نه مونږ اورو دا خانقاه څه ته وایي دا خو تاسو له ځانه یو شی راایستل نو د هغې نوم دا کېښودی شو دري مدرسه خانقاه بودم. نورونو مفتی شفیع رحمت الله علیه فرمایي چې زما والد صاحب به وی چې ما د دارالعلوم دیوبند هغه وخت هم لیدلی دی چې په یو درستخان به د شلګونو یعنی شل نه دېرش نه شلګونه اولیاء الله به په یو درستخان باندې په یو وخت کې ډوډۍ خوړه. او دا یم فرمایل چې داسې وخت هم په دارالعلوم دیوبند تېر شوی دی چې دارالعلوم دیوبند د باني نه واخلي او د محتمم نه واخلي تر نوکره پورې د ټلی غږونکي د پورې او د صفایي کوونکو پورې او د جاروکش پورې څومره عمله به چې وکړه هغه به استاد و که محتمم به او که چپړاسي به او که نوکر به او که خادم به او که طالب به څومره چې به و دارالعلوم دیوبند کې هغه ټول به د ورځې علماو یا به نوکرانو یا به کار کولو د شپې به چې پاسېدې هغوی به الله ته ولاړو هغوی به غوثان و ابدال به و اقطاب به و اولیاء الله به و د شپې. دا زمونږ د اولیاء او د علماو یو خاصه ده الحمدلله. دارالعلوم دیوبند له الله تعالی دا یو خصوصیت ورکړی دی چې د دې علما اولیاء دي د دې اولیاء علماء ربانیین دي الحمدلله. دا د دې خاصه ده خصوصیت دی. دغې ته ویلی شو مونږ ته